د پښتنو وینه یو ځل بیا خرڅه شوې رو یو ځل بیا په پښتنو باندې دهشتګردي مسلط کیږي خو موږ لا به چې کوم په یو ټیم باندې د پی ډي ایم حکومت وو او په هغې کې چې کوم دي دا ټول سیاسي جماعتونه وو هغو به دا خبره کوله چې نه دا پروپاګنډه کوي دا دروغ یې دا دروغزن دي چې څنګه تاسو لا پته رو چې کله رژیم چینج اپریشن وشو چې د عمران خان صاحب یو جمهوري حکومت چې څنګه تاسو لا پته رو چې کله رژیم چینج اپریشن وشو چې د عمران خان صاحب یو جمهوري حکومت د پښتنو وینه یو ځل بیا خرڅه شوې رو یو ځل بیا په پښتنو باندې دهشتګردي مسلط کیږي خو موږ لا به چې کوم په یو ټیم باندې د پی ډي ایم حکومت وو او په هغې کې چې کوم دي دا ټول سیاسي جماعتونه وو هغو به دا خبره کوله چې نه دا پروپاګنډه کوي دا دروغ یې دا دروغزن دي دغه لا به ښایي چې بند کمرو فیصلې پاکستان هم نقصان ورکوي صوبو هم نقصان ورکوي دا مزید موږ په یو صورت باندې هم نه منو خو دغه پریس ریلیز نقصان چی وشو نقصان دا وشو چې دا 24 رکنی کمیټي چې کومه د آی جی اف سی او د کور کمانډر په سربراهي کې جوړه شوې وه چې کومو جرګې شوې دي دغو سره میټینګونه شوي دي دغو سره وعدې شوي دي 24 رکنی کمیټۍ سره یو خو دغه پریس ریلیز سره د کور کمانډر آی جی اف سی اعتماد بالکل زیرو شو هغه وویل چې دا پالیسي د بند کمرو پالیسیونه موږ لا نه دي قبول موږ دا دهشتګردي یو ځل په خپله خوره باندې نه منو د یغو ازلانه چې هغه کمې ضلعې دي د هغو نه چې کوم دي وتښتول نن ولته چې کوم دي الحمدلله د الله په فضل امن دی خو بدقسمتۍ نه چې په کومو ضلعو کې دغه شی سیریس ونه خستل شو نن ولته چې کوم دي موږ د بدامنۍ شکار یو بهرحال وخت اوس هم دی تللی چې څنګه یو ځل مخکې په بند کمرو کې فیصله شوې وه چې د عمران خان صاحب حکومت پر غورځوو